په مسلم لیگ کې تقریبا 31 سال تیر کړي دي، 30 کال. او ما خپل کوم جدوجہد چې کړی دی د دې کلي دپاره، د قوم د خدمت دپاره او د ملګرو دپاره، د علاقې ترقیاتي کارونو دپاره، نو د هغې یو څو شیزونو وضاحت به کوم او په ثبوت سره به کوم انشاءالله. بیا د هغې نه چې زه کله مستفي کېدمه او جماعت اسلامي کې ما شمولیت کو، نو ما وی چې دا جماعت اسلامي هم جماعت دی او هم اسلام دی، نو ډېره ښه پارټي وه. ما په دې کې شمولیت وکړو. خو چونکې په دې جماعت اسلامي کې پارټي خو ډېره دینداره پارټي ده، ښه پارټي ده، خو دا ډېر پکې منافقین دننه ځای شوي دي او هغې منافقینو په وجه باندې دا پارټي مخکې تللی نه شي. دا زه د دې سټیټ په حوالې سراج الحق صاحب ته هم ویم او د هغه نورو ملګرو ته هم ویم، ستا پارټي هېڅکله هم کامیابي په تحصیل شب قدر نه مومي چې تا سره دا کم ملګري په تحصیل شب قدر کې او په زون کې او په ویلیج کونسل کتو ځای کې دي، دا ستا ملګري نه دي، دا ستا دشمنان دي. د دغې نه ګیله لرلو په وجه باندې زه نن د جماعت اسلامي نه مستفي کېږم، استعفا ورکوم او په قومي وطن پارټۍ کې شیرپو خان سره او اسکندر خان سره او د راتللو راغلي شویو ملګرو سره ټولو سره زه د شاملېدو اعلان کوم. په دغه زما درخواست و. خبرې خو مې ډېرې غواړي چې وکړم، خو ډېرې خبرې سره ځکه نه کوم چې دا وخت پروتا دی او تاسو هم د ملګرو د دې خبرو جواب ورکول غواړئ، نو به زه شکریه ادا کوم چې دا څومره مېلمانه راغلي دي، د ټولو شکریه ادا کوم. دا کم د کلي خلک ما سره ولاړ دي، دا کم ما سره شمولیت وشو، د دوی هم شکریه ادا کوم. او خاص طور کې زه د جعفر شاه صاحب او د شاهجان حاجي صاحب او شاهد خان د دوی شکریه ادا کوم چې زما غوندې غریب لیدونه عزت وکړو او په ما جرګه وکړله، یا یو یا دوه یا لس هر څومره چې وکړې. خو زه زما نصیبه دې پارټۍ کې شوې وه او ما دې پارټۍ کې شمولیت وکړو او په دې نیت مې وکړو چې په سلالچ مې نه دی کړی، زه به د قوم خدمت ما مخکې کړی دی، د قوم خدمت به اوس هم کوم او بیا به یې کوم انشاءالله. خو زما آل اولاد مال قربانۍ وخت راشي، زه به د پارټۍ لپاره او د خپل علاقې لپاره قربانۍ ورکولو ته تیار یم. دا تاسو سره زما وعده ده.